بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه هومیوپیتک ډاکټر حشمت علي تاسو ته مخاطب یم. محترمو کتونکو، زه به نن تاسو سره د بواسیر باره کې خبرې اترې کوم. بواسیر یو تکلیف ده بیماری ده، خو د خوشقسمتۍ خبره دا ده چې که چېرې په وخت باندې د دې علاج وشي نو دا قابل علاج ده. محترمو کتونکو، بواسیر څه ته وایي؟ نو د لویو ګولو په لار کې چې د وینې کوم نالۍ دي، کوم رګونه دي، هغې سوزش ته بواسیر وایي. بواسیر دوه قسمه وي، یو ته خوني بواسیر وایي، یو ته بادي بواسیر وایي. په خوني بواسیر کې د لویو ګولو په وخت، د حاجت په وخت د مریض د کولمې نه وینه راځي، او د بادي بواسیر کې د حاجت په وخت مریض نه وینه خو نه راځي، خو هغې ته تکلیف زیات وي، یعنې هغې ته خارښ وي، هغې ته جلن وي، د هغې خېټه سخته وي. د هغې چې کوم د بواسیر کوم مسې دي هغه د حاجت په وخت بار راځي، د هغې په ملا باندې درد وي، نو دغې ته بادي بواسیر وایي. هسې خو د بواسیر څلور سټیجونه دي، چې هغې کې سټیج 1، سټیج 2، سټیج 3، سټیج 4 دا سټیجونه دي. خو چې کله مریض سټیج 4 ته داخل شي نو بیا عموما هغه ته د سرجري ضرورت وي، هغه ته د اپریشن ضرورت وي. نو تاسو کوشش کوئ چې کله تاسو ته دا چې کوم علامات ما تاسو سره شیر کړه، دې کې څه علامات تاسو خپل ځان کې وینئ یا تاسو ته دغه علامات مخې ته راځي، نو تاسو فوراً خپل ډاکټر سره مشوره کوئ او تاسو په ټایم باندې خپل علاج شروع کوئ. محترمو کتونکو، بواسیر په وجوهاتو کې د مرچکو، مسالو، فاسټ فوډ، جنک فوډ، د غوښو استعمال، زیاته ناسته، دایمي قبض، د ورزش نه کولو او د اوبو کم استعمال د بواسیر په وجوهاتو کې شامل دي. که چېرې ستاسو خېټه سخته وي یا تاسو ته د بواسیرو تکلیف وي، نو تاسو د مرچکو، مسالو، د غوښې استعمال، د فاسټ فوډ او جنک فوډ استعمال کم کړئ، او تاسو خپل فایبر انټیک چې فایبر تاسو په فروټو کې دی، په سبزو کې دی، دغه زیات کړئ. او دې نه علاوه تاسو د اوبو استعمال زیات کړئ، تاسو پراپر ایکسرسایز کوئ، او تاسو دې سره سره هومیوپیتک ټریټمنټ شروع کړئ، نو انشاءالله ډېر په لږ وخت کې بس تاسو د بواسیر چې کوم مرض دی هغه به ختم شي او تاسو به مطمئن یې. محترمو کتونکو، چونکې زه د تېر شوو 15 کالو راهیسې هومیوپیتک پریکټس کوم، نو په دې عرصه کې، په دې دوران کې الحمدلله په زموږ په زرګونو مریضان الله پاک د بواسیر ټیک کړو. موږ په دې عرصه کې د یو خاص ریسرچ نه بعد، یو خاص تحقیق نه بعد، د بواسیرو د مریضانو دپاره یو نسخه تیاره کړه چې د هغه څه دا رنګه ده چې هغې کې 3 قسمه ټیبلیټس دي. دغه ټیبلیټس تاسو بغیر اوبو، دا ټیبلیټس به تاسو د شپې د ویده کېدو په ټایم کې صرف 2 ګولۍ تاسو بغیر اوبو اخلئ. دویم نمبر کې زموږ ټیبلیټس دي، 2 ګولۍ به تاسو سهار په نهاره باندې بغیر اوبو تاسو اخلئ. دریم نمبر کې زموږ کوم ټیبلیټس دي هغه به 1 ګولۍ سهار، غرمه، ماښام 3 ټایمه تاسو په نهاره باندې استعمالوئ. څلورم نمبر کې موږ سپیشل ډراپس تیار کړي دي چې دا د هر قسم بواسیر دپاره ضروري دي. دا به تاسو 20 څاڅکي سهار، غرمه، ماښام تاسو په لږ شان اوبو کې استعمالوئ، نو انشاءالله دې سره به ستاسو د بواسیر چې کوم تکلیف دی دا به مکمل طور باندې ختم شي. په 5م نمبر کې موږ څه کیپسول دي موږ سره چې هغه د ریسرچ او د تحقیق نه بعد تیار شوي دي، او د دې استعمال چې تر څه حده پورې، تر څه وخته پورې جاري وساتئ، نو انشاءالله ستاسو د بواسیر کوم تکلیف چې دی هغه که خوني وي، که بادي وي، که دایمي قبض وي، دا به مکمل طور باندې ختم شي او تاسو به مطمئن او خوشحاله یې. محترمو کتونکو، که تاسو چېرې زموږ په کلینیک سره نږدې یې، تاسو زموږ د کلینیک وزټ کول غواړئ، نو ښه خبره دا ده چې تاسو کلینیک ته راشئ او د خپلو علاماتو مطابق او د پراپر چیک اپ نه بعد خپل میډیسن واخلئ. که چېرې تاسو د پاکستان په لرو علاقو کې ژوند کوئ یا تاسو بهر ملکونو کې ژوند کوئ او تاسو د بواسیرو په مرض کې مبتلا یې، نو تاسو موږ سره زموږ په واټساپ نمبر باندې چې تاسو ته ښکته فلیش کېږي، تاسو موږ سره په دې رابطه کولی شئ او د خپل عمر او علاماتو مطابق تاسو زموږ نه هومیوپیتک نسخه، هومیوپیتک دوایي ترلاسه کولی شئ. انشاءالله ستاسو ته به ستاسو د عمر مطابق، ستاسو د علاماتو مطابق
ستاسو میډیسن په یوه هفته کې دننه ستاسو کور دننه میلاویږي د ټي سی ایس په ذریعه یا د ډاک په ذریعه. محترمو کتونکو، صحت لوی نعمت دی، د خپل صحت خیال ساتئ. اجازه غواړم د لوی الله په امان.